بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر مصطلح الحدیث کا سبق نمبر 2 اشهر المصنفات فی علم المصطلح علم المصطلح کے متعلق جو مشہور تصنیفات حضرت مصنف سے اس کو بیان کر رہے ایک نمبر ہے المحدث الفاصل بین الرائی والواعی یہ کس نے لکھی ہے صنفہ اس نے تصنیف کی ہے قاضی ابو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامہ ہرمزی المتوفى سنہ 360 ہجری کی وفات شو ده لیکن لم يستوعب ابحاث المصطلح كلها خود مصطلح له څومره ابحاث دي مکمل طور باندې نه راګیر کړي پکې وهذا الشان من يفتتح التصنيف بأي علم غالبا هر علم کې څه کله سړی کوم کتابونه څه شروع کې لیکي هغه امدالات وي که نه څه په تفصیل سره شون خورګینی استیعاب نه کوي نمبر 2 معرفة علوم الحديث دا په دې فن کې د صنفه دا چا لیکله د ابو عبدالله محمد بن عبدالله الحاکم النسابوری المتوفى سنة 405 هجری کې وفات شو لکنه لم يهذب الابحاث خمزیداری طریقې سره خپ خیستان دا سره نه بند کړي ولم يرتبها الترتیب الفنی المناسب کوم دی فن ولا انداز وی کنه اغه انداز کینو بین کړي هکه لکه ما ځکه شروع کې کله سړی تصنیفات کیا کې د شیته مکمل ترتیب وغیرہ نه نمبر 3 المستخرج فی علی معرفة علوم الحديث دی بن بل به استخراج کړو صنف ابن نعیم احمد بن عبد الله الاصبهانی المتوفى سنة 30 بعد 400 څلور سوادر هجری استدرک فيه على الحاکم دیک استدراک کړل لکه کم شن پاتې شي سو ما فاتو په کتاب معرفت علوم الحديث من قواعد هذا الفن کوم قاعده مې دی هغه کړی لکنه ترک اشیاء يمكن للمتعقب استدرک عليها اذن خدم دمر زمر شان پرېخ یو چې بل څوګم پاغه باندې استدراک کول شي متعقب من ورسته بل کاس کې استدراک وغوړي کول شور پسې دی بس لرم نمبر الکفایه فی علم الروايه صنفه دا چا تصنیف کړو ابو بکر احمد بن علی بن ثابت الخطیب البغدادي المشهور المتوفى سنة 36 بعد 400 څلور سره درش په هجری کې وفات شو هو کتاب حافل دا ډېر غټ کتاب د بتحریر مسائل هذا الفن دی فن لټول مسائل لیکلي دي پکې حافل حافلتون خو بس تیل شي کنه لکه شای سره ډاکی ډم پر شنه حافل من ډیر شانو نه ډاک وي و بیان قواعد الروايه روایت لکمی قیدی دی اپ کې بیان کړ دی و يعد من اجل مصادر هذا العلم دې علم ولادت شد لوی مصدر د لوی ماخذ شمرل شي نمبر 5 الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع یعنی دی راوی لكم اخلاق دی سامع لكم آداب دی ما پکې رجم دي صنف الخطيب البغدادي ايضا وهو كتاب يبحث في آداب الروايه كما هو واضح من تسميته نامين اجاوات ده وهو فريد في بابي په خپل باب کې د شد ډیر قیمتي ده او یوازې کتاب ده معنا ډیر شد اعلی درجه ولده قیم في ابحاثه ومحتويات دی ولكم محتویات کوم شنه بن شامل څه د ابحاث هاکې ډېر قیمتي دا ډېر نیخ کتاب ده وقل فن من فنون علوم الحديث د علوم حدیث لکم یو فنم چې وی کنه ډېر کامل له وصنف الخطیب فيه کتابا مفردا خطیب بغدادي سی پکې یو کتاب لیکلی دی پکانه کما قال الحافظ ابو بکر بن نقطه ابو بکر بن نقطه خو ځکه د شیتیلی د خطیب سی په باره کې کنه چې كل من انصف علم ان المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه یک څوک د انصاف نه کار وخلی کنه هغه ته دا پته ولګي چې څومره محدثین د خطیب بعد د سیب نه بعد دا ټول دغه کتابونو نه فائدہ اخیستون کې دی عیال خو کورنۍ خلکو تل شي کنه معنا ماغوت نه فائدہ خسي دي کتابونو نه استفاده کړی ده بل شپږم نمبر کتاب د الالماع الى معرفه اصول الروايه وتقييد السماع صنف دا چالی کړی دی القاضي عياض بن موسى اليحصبي المتوفى سنة 44 بعد 400 څلور بعد 500 500 هجری کې وفات شو وهو کتاب غیر شامل لجميع ابحاث المصطلح
ټول ابحاثو ته خو نه ده شامل، بل هو مقصور على ما يتعلق بکیفیت التحمل والاداء. دا په دې شیانو باندې منحصر د دومره شیان دي پکې چې بس د تحمل او د ادا ول کوم کیفیت او طریقات څنګه به حدیث تحمل کوي، به مخته بل شاته څنګه ادا کوي، دی ول شیان دي پکې. وما يتفرغ عنهما یکم شند دودونه روزي کنه تفرق کیږي فرع کیږي، لکنه جيد فی بابی. ها خپل مسائل متعلق دام بهترین کتاب حسن التنسیق والترتیب، نظم و نسق پکې ډیر مزیدار دی. نمبر 7 ما لا يسع المحدث جهله. نه داسې کتاب چې محدث د دین ځان خبرول نه دی پاتې کول پکار، بلکې ځان د دین خبر کی. سن په دا چاله کړ حفص عمر بن عبد المجید الميانجي المتوفى سنة 500 هجري، وهو جزء صغير مختصر وليس ليس فيه كبير فائدة. ډیر شن پکې نه دي شامل. علوم الحديث دا بل کتاب سن په ابو عمر عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المشهور بابن صالح دخل ابن صلاح نموي، المتوفى سنة 643 هجري، وكتابه هذا مشهور بين الناس. خلق منس کې دا کتاب په شي مشهور د مقدمه ابن صلاح باندې، وهو من اجود الكتب في المصطلح. علم المصطلح په باب کې دا ډېر بهترین کتاب دی په کتابونو کې. جمع فيه مؤلفه ما تفرق في غيره من كتب الخطيب ومن تقدم. خطیب عبادتي سیو کومي مسالې نری جدا جدا ځایونه کې لیکلي یا نور متقدمین علما ټول پکې را جمع کړي دي په دې کې. فکان کتابا حافلا بالفائده، د فائدونو ډک کتاب دی، لكنه لم يرتبه على الوضع المناسب. ترتیب ورکې مزیدار نه ده، لانه عمل شین په شی ودي خو چې کوم به شامل او شمای پکې والی کلو ترتیب وال پکې نه وي خغانه حسب ما يتيسر چې شی به تمیسر شامل کل. وهو مع هذا خسر دين عمدة من جاء بعده من العلماء. سچا علماء دی باب کې کتابونه لیکلي دي کنه پاکه دا بهتر دی. فكم من مختصر له ونازم ومعارض له ومنتصر. ډېر د سکاسان چې دا کتاب به مختصر کو چا نظم شکل کې ولیکو، چا د سره بل انداز کې ولیکو د دینه بالکل ځان ته او زنو د دې مدد او کچېره دا کتاب ډېر بهتر دا ودی یلی شي. نمبر 9 التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير. صنف محي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676 هجري، وكتابه هذا اختصار لكتاب علوم الحديث. دا کتاب د علوم الحديث سو پاساتیر شو دا غنه اختصار کړه دا لند پند لابن الصلاح، وهو كتاب جيد لكنه مغلق العبارة احيانا. کتاب خو مزیدار دی خو عبارت پکې شته لګ مغلق ته سړی په ځنه ځای کې صحیح نه پوهیږي. بل 10 نمبر تدریب الرای په شرح تقریب النواوی. تدریب الرای د حدیث کې خلق پړوي. صنفه جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي المتوفى سنة 911 هجري، وهو شرح لكتاب تفريق النواوي. تقريب النووي سده شرح د تدريب الراوي، كما هو واضح من اسمه نامين جوات دا جمع فيه مؤلف من الفوائد الشيء الكثير. ودي کې ډېرې فائدې مصنف صاحب جمع کړې دي. بل د غیر نمبر نظم الدرر في علم الاثر، یعنی ملغلر جمع کول په علم احادیث کې. صنفها زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي دي صاحب لیکل دي، المتوفى سنة 806 هجري، ومشهورة باسم دي نما دا الفية العراقي، دا نما هم پکې خیده. نظم فيها علوم الحديث لابن صلاح. علوم الحديث کتاب سره دا نظم شکل کې لیکل دي. وزاد عليه نور مزید شان پکې لیکلي وه جيتون ډېر مزیدار رسالات او وغزيرة الفوائد فائدون ډکه ده، وعليها شروح متعدده. دي بنه شرحي به لیکل شي دي، منها شرحان للمؤلف نفسه، خپل مؤلفم په دوی شرح لیکل دي. نمبر 12 فتح المغيث في شرح ألفية الحديث. عندي په باره کې شرح ادا کنه. صنف محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى سنة 902 هجري، وهو شرح على ألفية العراقي. دي بني دا شرح ده، وهو من أوفى شروح الألفية وأجودها. دي ألفية په شرحو کې دا بهترین مکمل شرح ده. نمبر 12 نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. صنف الحافظ ابن حجر العسقلاني، حافظ ابن حجر سيولي كردي، المتوفى سنة 852 هجري، وهو جزء صغير مختصر جدا. هذا مختصر كتاب دي سابق پړويږي مخبل، لكن من أنفع المختصرات وأجودها ترتيبا.
په مختصر کې دا ډېر نافع او ډېر عمده کتاب دی ترتیب په اعتبار سره. ابتکر فيه مؤلفه طریقه فی الترتیب والتقسیم. په د ترتیب او تقسیم کې مصنف یې داسې طریقه اختیار کړې ایجاد کړې د لم یسبق الیها داسې طریقه مخکې چا نه ده کړې. فقد شرح مؤلف بشرح سماه نزهة النظر کما شرحه غیره. په خپله مؤلف صاحب شرح هم لیکلی دی هغه نامه ده نزهة النظر. بل د 14 نمبر المنظوبة البیقونیه صنفها دا چا لیکلی د عمر بن محمد البیقونی المتوفى سنه 1080 وهي من المنظومات المختصره. مختصر منظومه ده یعنی نظم شکل کې ده. اذ لا تتجاوز 34 بیتا ټول پکې 40 بیتونه دي شعرونه دي. وتعد من المختصرات النافعه المشهوره ومختصر او نافع شیانو کې شمارل شوی شروح متعدد دي ډېر شرخې دي. نمبر 15 قواعد التحديث دا چا لیکلی دی صنف محمد جمال الدین القاسمی المتوفى سنه 1332 هجری. وهو کتاب محرر مفید ډېر ښه کتاب لیکل شوی دی مفید دی. آگے فرما رہے کہ وہ هناك مصنفات اخرى کثیر اور بھی بہت ساری تصنیفات یطول ذکرها ذکر کرنا لمبا ہو جائے گا. اختصرت على ذکر المشهور منها مشهور کتاب میں نے ذکر کر دی. فجزا اللہ الجمیع عنا وعن المسلمین جزا خیر الجزا. سب کو اللہ ہم سے کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے.